Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The grade 5 General Science book, chapter number 3, Flowers and Seed. Topic زمون سر دے structure of seed, बीज की साख्त. Structure वही साख्त था, seed वही तुखम था, the तुखम साख्त. The outer covering of seed is called seed coat or testa. The तुखम पुस्तकी था या तुखम पाल था, seed coat या testa वही. دا زمون سره د لوبیا دانه ده. د دې د پوستکي ته سیډ کوټ یا ټیسټا ویلی شي. It protects the tiny embryo which is present inside seed. دا ټیسټا په دې تخم کې دننه د ایمبریو حفاظت کوي. پروټیکټس معنی حفاظت کرنا، ایمبریو معنی جنین. په هر یو تخم کې دننه د بوټي په شانتي یو شیپ یا هغې ته مونږ ایمبریو وي. دا د لوبیا دانه ده. په دې کې دا ورکوټه غونده کې ایمبریو موجود دی. د بوټي په شانتي یو شیپ دی، دې ته ایمبریو وي. There is a pore on seed coat. د هر یو تخم په پوستکي باندې ورکوټې غونده کې سورې وي. پور معنی مسام یا سوراخ. It is called micropyle. دغې سوري ته micropyle وي. Embryo consists of cartilagens. Embryo په cartilagens باندې په چغجو باندې مشتمل وي. Which store food. دا cartilagen خوراک جمع کوي. Store معنی جمع کرنا. The axis of embryo is between the two cartilagens. دا ایمبریو د دوو کارټیلیډن په منځ کې پاتې کیږي. ایکسس مطلب پوزیشن. دا ایمبریو دی، دا یو چغجی ده او دا بله چغجی ده. دا ایمبریو د دې دوو چغجو په دې منځ کې داسې پاتې کیږي. The end of axis toward the pointed end of seed is called radicle. دا ایمبریو دی، د دې ایمبریو د ښکته طرف ته radicle ویلی شي. When seed germinate، کله چې تخم راخیږي، its radicle forms root. د دې radicle نه جرړې جوړیږي. The other end of the axis is called plumule. د دې ایمبریو د برني طرف ته plumule ویلی شي. It gives rise to the shoot. او د دې نه shoot جوړیږي، تنه جوړیږي. د هر یو بوټي دوه حصې دي. یو ته روټ ویلی شي او بل ته shoot. د ځمکې د لاندې چې کومه حصه ده هغې ته مونږ روټس وایي جرړې، او د ځمکې د پاسه چې کومه حصه ده هغې ته مونږ shoot وایي تنه. Do you know کیا آپ جانتے ہیں؟ Can you tell the names of the seeds? تاسو د دې تخمونو نومونه ویلی شئ؟ دا زموږ سره پیسته ده، دا غوز دی، دا د بادام تخم دی او دا کاجو دی. جرمینیشن آف سیډ، بیج کا اگاو. جرمینیشن معنی راختل، سیډ معنی تخم. د تخم راختو ته جرمینیشن وی. The germination of seed is a process in which a seedling comes out of the embryo. جرمینیشن هغه عمل دی چې پای کې د ایمبریو نه ورکوټې بوټي جوړیږي. هغه عمل چې پای کې د تخم نه بوټي جوړیږي هغې ته به مونږ جرمینیشن وایي. سیډلینګ هغه بوټي ته ویلی شي چې کم په پیله ځل باندې د تخم نه راوخیږي او ورکوټې غونته کې بوټي دو پاڼې پکې، هغې ته سیډلینګ وایي. ډیورینګ جرمینیشن، د جرمینیشن عمل په دوران کې سیډ ابزارب واټر تھرو اټس مایکروپایل. دا تخم د مایکروپایل په ذریعه باندې د غسوري په ذریعه باندې اوبه جذب کی. ابزارب معنی جذب کرنا. on absorbing water، کله چې دا اوبه جذب کی، seed swell، دا تخم روپړسیږي. swell معنی اوبرنا. and the seed coat burst، او د تخم جلکا وشلیږي. burst معنی ټوټ نه وشلیږي. the cartilagens of seed provide food to radicle and plumule. د تخم دا cartilagen دا دی ریډیکل او پلمیول دوانو ته خوراک فراهم کوي. د ریډیکل grows toward the ground. دا ریډیکل ځمکې طرف ته غټ شي. grows معنی بړنا. and gives rise to roots، او ردینه جرړې جوړې شي. then the plumule grows upward. plumule بر طرف ته راغټ شي. and gives rise to a tiny shoot، او ردینه نری غونته کې تنه جوړه شي. shoot معنی تنه. the cartilagens form the first leaflets of seed. د کارټیلیډن نه د تخم پیلنۍ پاڼې جوړ شي. هغه پاڼې چې کله دا بوټی په پیله ځل باندې راوخیږي او دوه ګول ګول پاڼې، دقې دوه ګول ګول پاڼو ته لیپلیټس وي. داسې شکل یې داسې بوټی راوخیږي، یو داسې پاڼې او بله داسې پاڼې، دې ته لیپلیټس وي. These leaflets provide food to the growing roots and shoot till the new leaves appear on the stem. دا لیپلیټس، دا وړې وړې پاڼې دغې جړلې او تنې ته تر هغې پورې خوراک ورکوي تر څو پورې چې په دې تنې باندې نوې پاڼې نورې نه راښکاره شوي. سټرکچر آف میز سیډ، مکۍ کې تخم کا ساخت. د جوارو د دانې ساخت. سټرکچر معنی ساخت، میز معنی د جوارو دانه. اکټیویټي 3.5 دلته یو اکټیویټي راکړې ده، دا به مونږ لږ سټډي کوو.
ټیک grains of maize. تاسو به د جوار یو څو دانې راواخلئ. observe a maize seed and draw a sketch of its external structure. د جوار د دانې د تخم به په غور سره مشاهده وکړئ او د هغې د دې بیروني ساخت په یو نقشه جوړه کړئ. سکیچ معنی حاکا. study its external structure. د دې د بیروني ساخت مطالعه وکړئ and complete the given table. او د لاندینی ټیبل مکمل کړئ. په دې ټیبل کې یو طرف ته کریکټریسټیک دي خصوصیات، بل طرف ته ابزرویشن دي چې ستاسو په دې کې څه ولیدل. اول نمبر دی کلر. کلر معنی رنگ. د جوار د دانې رنگ یلو دی. زیړ. شیپ شکل. شکل یې څنګه دی؟ شکل یې د اول په شانتې دی، د انډې په شانتې دی. تاسو ګورئ که نه د انډې په شان شکل دی. structure of external surface. پلیټ ته پلنه ده او همواره ده. پلیټ. maize is a monocot plant. جوار یو مانوکاټ بوټی دی. مانوکاټ هغه بوټي ته ویل شي چې د هغې په تخم کې صرف یوه چغجي، یو دالي پکې. there is one cotyledon in its seed. د دې په تخم کې یو کاټیلیډن یوه چغجی ده. the maize seed is oval and plate in shape. د جوار د دانه د انډې او په هموار شکل کې ده. شیپ معنی شکل، پلیټ معنی هموار، اول معنی بیزوی یا انډې کی طرح. its external covering is in the palm of a thin seed coat. د دې پوستکی انتهایی نری دی. تhin معنی پتلا. external باهر. there is an endosperm inside the seed where food is stored. د جوارو په تخم کې دننه انډوسپرمي چې کم خوراک سٹور کوي. انډوسپرم او کاټیلیډن دواړه خوراک سٹور کوي. خو تاسو دا یو خبر یا ساتئ چې انډوسپرم په مانوکاټ پلانټ کې، په ډایکاټ پلانټ کې نه. نور په دې دواړو کې لږ شانتې فرق دی او تاسو بیا په مخکیني کلاسونو کې ووایئ. The embryo of maize seed consists of one cotyledon, a radicle and a plumule. د جوار د دانې امبریو په یو کاټیلیډن باندې، یوې چغجی باندې، په یو رډیکل باندې او په یو پلمیول باندې مشتمل دی. structure of gram seed. د چڼې د دانې ساخت. چنې کې دانې کی ساخت. activity 3.7 take boil and unboil grains of gram. د چڼې یو څو دانې به خوټ کېدلې راواخلئ او یو څو به بغیر خوټ کېدلې راواخلئ. بویل معنی ابلے ہوئے، انبویل معنی بغیر ابلے ہوئے. observe the gram seed. د چڼې د دانې به په غور سره مشاهده وکړئ، په غور سره به ورته وګورئ. and draw sketch of its external structure. او د دې د بیروني ساخت حاکه به ډرا کړئ. سکیچ معنی حاکه. complete the given table. بیا به د لاندینی ټیبل مکمل کړئ. سوز د پر اکټیویټي دا ده چې تاسو به د چڼې یو څو دانې راواخلئ، په هغې کې به ځینې وخوټ کوئ او ځینې به نه خوټ کوئ. او ځان ته مخې ته کیدئ، بیا به کاغذ پنسل راواخلئ او دغې دانو ته په غور سره ګورئ او د هغې به ښکلې سکیچ حاکه ډرا کئ. بیا تاسو دا ټیبل درکړی دی. په دې ټیبل کې یو طرف ته کریکټریسټیک لیکلی شوي دي، بل طرف ته دی ابزرویشن. کریکټریسټیک معنی خصوصیات، ابزرویشن باندې ستاسو رای چې تاسو څه لیدلي دي په دغې نقشه کې، په دې حاکه کې. اول نمبر دی کلر. کلر معنی رنګ. د چڼې د دانې رنګ لایټ براون دی، لږ غونته کې خړ دی. دویم نمبر دی شیپ. شیپ معنی شکل. نو د چڼې دانه چې ده دا پیر شیپ، د چڼې دانه په پیر شیپ کې ده، پیر نشپاتۍ په شکل کې ده. structure of external surface. د دې بیرونی ساخت دا کونیکل دی. کونیکل داسې دی چې د یو طرف پلن دی او بل طرف یې نری دی. کونیکل دی شیپ ته وایي. there are two cotyledons in the gram seed. د چڼې په دانه کې دوه کاټیلیډنز دي، په دې وجه باندې دي ته موږ ډایکاټ وایي. it is conical, pear shaped and light brown in color. د دې رنګ خړی او د نشپاتۍ په شکل کې. the external covering consists of a thick seed coat. د چڼې د دانې پوستکی موټه وي. thick معنی موټه. it has micropyle but no endosperm. د چڼې د دانې په پوستکی باندې ورکوټ غونته کې سوري دغې ته مایکروپایل وي، خو په دې کې انډوسپرم نه وي. there are two cotyledons beneath the seed coat. beneath لاندې، نیچه. د سیډ کوډ د دې د پوستکي د لاندې دوه کاټیلیډن دوه چغجي. there is an axis between the two cotyledons. د دوه کاټیلیډن د دوه چغجو په منځ کې یو درز غونته کې د axis وي. the lower end of the axis is radical while the upper end is plumule. د axis د ښکتني طرف ته radical وي او د برني طرف ته plumule وي. بیا د radical نه جړلې جوړ شي او د plumule نه تنه جوړ شي. comparison of gram and maize seed. د چڼې او د جوارو د دانې په منځ کې موازنه. کمپیریزن معنی موازنه. ټیبل یې راکړی دی. په ټیبل کې یو طرف ته ګریم سیډ د چڼې دانه راکړې ده، بل طرف ته میز سیډ د جوارو دانه راکړې ده. ګریم سیډ it has two cotyledons. د چڼې په دانه کې دوه چغجي.
maize seed, it has one cotyledon. د جوارو په دانه کې یو کاټیلیډني. gram seed, endosperm is absent. د چڼې په دانه کې endosperm موجود نه وي. maize seed, endosperm is present. د جوارو په دانه کې endosperm موجود وي. gram seed, embryo is present at the center of the seed. د چڼې په دانه کې endosperm په منځ کې، سنټر مطلب په منځ کې. maize seed, embryo is present at one side of the seed. د جوارو په دانه کې embryo یو طرف ته وي. one side یو طرف ته. condition necessary for seed germination. د تخم د راختو لپاره ضروری شرایط. condition معنی شرایط، necessary معنی ضروری، germination معنی تخم راختل. all seeds need water, air, oxygen and proper temperature to germinate. د ټولو تخمونو د راختو لپاره د اوبو، د اکسیجن او د proper temperature د دې سره سره د نور د رڼا هم ضرورت وي. چپټر نمبر 3 زموږ سره نن کمپلیټ شو. په بل لیکچر کې به ان شاء الله مونږ ردی کی پوینټس او ایکسرسایز حل کوو. تر د هغې پورې ها د وباد اوسئ. د لوی الله پامان.